تاسو په نارینه د نن ټول ورودې د الله د رضا لپاره انشاءالله د خپل اوټ استعمال کړئ ځکه اوټ چې دی دا یو شهادت دی دا امانت دی دا وکالت دی نو د هغه په صحیح ځای کې استعمالول پکار دي داسې نه چې هغه ځای صحیح نه وي او بیا موږ په هغې باندې ګناهګار شو او څوک چې وایي اوټ نه ورکوم دا هم ګناهګار دی اوټ په ورکو انشاءالله استعمال پیغام ورکاو چې کوم په 31 تاریخ باندې الیکشن دی او اوټ چې دی هغه یو شهادت دی نو دا په سوچ سمجھ سره ورکوئ ولې چې ګواهي ورکول د دې به په ورځ د قیامت چې دی هغه تپوس کولی کېږي که تاسو داسې کس له اوټ ورکو چې هغه ښه کار کوي جو په ښه کار کې خو به ستاسو ثواب وي خو که هغه بد کار کوي نو په هغې بدو کې به هم ستاسو هغه څومره ګناه هغه به ستاسو په عملنامه کې هم لیکلی کېږي اوټ چاله ورکي او شرعاً د دې څه حکم دی په یو څو خبرو باندې ځان پوه کوي دا پیغام به وچلې ښه ګورئ شریعت د هر څه یو دایره ایښې ده تاله به لس امیدواران هم راځي اته امیدواران به هم دله راځي هغوی به تا ته خپل ځان پیش کوي چېره ما کې دا صلاحیت دی او ما دې دپاره ته قبول کا ٹھیک شوه نو ته به څه چل کې په دې وخت کې په تا باندې دا لازمه ده چې ته به هغه وګورې چې هغه په شریعت باندې پوره متقي وي پرهیزګاره وي او هغه د معاملاتو نه کردار نه گفتار نه اخلاقو نه ته واقفه یې نو ته به دې سړي له اوټ ورکې نو دا اوټ یو ستا د وجې نه دا امانت دی عام خلک دا اعتراض کوي چې یاره دا سپینې جامې خلک ولې ودرېږي د هغې په ذهن کې د دې دا کردار دی چې یاره په دې کې خو ټول مکر و فریب دی په دې کې او په دې کې خو بس ټولې دوکې داکې دي نو که دا دوکې داکې داسې روانې وي تر کومه پورې به یې ښه نه ده چې ښه سړي لاسته راشي نو دا خو د دنیا یو حصه ده که نه د شریعت یو حصه ده که نه د شریعت حصه په دې ده چې امانت دی نو امانت خو شرع کې داخل دی که نه نو پتا دا امانت دی که کم یو سړی وایي زه اوټ نه ورکوم دیم مجرم دی رب تعالی د یو امانت اختیار درکړی دی تی نه ورکې دام غلطه کې یو شرط د امانت دی چې سړي کې دا شرط وي چې امین وي او که تا هغه له اوټ ورنکو ته خیانت دی وکړو دویم شرط یې ووره دویم شرط د اوټ چې کم دی هغه شهادت دی ګواهي ده تاله چې دا کسان ځان مخې ته راوړي او هغه درته وایي چې یاره زما باره کې ګواهي ورکه چې زه په دې سیټ باندې کینم زه به د خلکو حق ادا کم که ته صرف پارټي بازي کې که ته صرف د خلکو د رشتې علاج ساتي او ته هغه له اوټ ورکړې او تا ته پته ده چې د دې شهادت اهل نه دی نو ته ګناهګار شوې د دې حکم څه دی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمایي وی یو ځل حضور پاک ناستو وی کبایر گناهونه ذکر کول وی الا اخبرکم باکبر الکبائر وی لوی گناهونه درته نه خیم والله یا رسول الله وی اشراک بالله الله سره شریک جوړول دویم حقوق الوالدین د والدینو نافرمانی نو ابوبکر صدیق صاحب وی حضور پاک ډډه داسې والی او راسیده شو په دې وخت کې وی قول الزور وشهادت الزور وی د دروغو گواهی ورکول او د دروغو گواهی کې ځان شاملول او بل ځای کې حکم راځي وی چې کله گواهی ورکې نو د څه نه پسته راځي وی د بت پرستۍ نه پسته دا خبره کوي وی چې ته گواهی ورکې او ته د دې حقدار وی آثم قلبو وی تا پړه کې ګناه وکړه نو دا تا سره یو امانت دی او یو شهادت دی گواهی به د دې ته ورکې دریم قسم دا دی دا تا سره سفارش دی ته د دې سړي سفارش کې دا ټول خلک تاله راغلی دي دې کې کم یو سړی داسې دی چې یاره په دې تاسو ټول د سفارش کې چې دی لاړ شي او د اسلام باندې کمې حملې کېږي یا زما د علاقې کم فنډ راځي دا سړی خوري نه خوري ښه سړی دی بد سړی دی نو ته د دې سفارش کې چې یاره موږ د ده نه مطمئن یو چې ده له مال راشي نو دی به مال نه ضایع کوي د ده په لاس کې عهده راشي دی به مونږ خرڅوي نه نو دا سفارش شو څلورم نمبر وکالت دی وکالت داسې دی چې کله تاله دا ټول خلک راشي نو ته دا یو سړی په دې کې د خپل ځان وکیل کې چې د هغه کومه خبرې دا به ستاسو ټول خبرې خو یو خبره مې یاد وساته دا څلور شرایطو ته ګوره او الله حاضر ناظر ګڼه او بیا سړي له اوټ ورکوه که په دې ټولو کې دا شرایط وي
یو کې وي دوو کې وي نو هغې له ورکې که ټولو کې دا شرایط نه وي قدر دا په دا چې ټول هغه ولاړ دي چې پته یې پکې نه لګي نو بیا هغه کس وګوره چې کم کې دی کې 90% شرایط وي بیا 80% هغه یو کس چې دی اغلا اوټ ورکا ګوره یو د انسان نفسي ګناه ده سړی چې کله نفسي ګناه وکړي د هغې عذاب به دته میلاویږي او یو ګناه هغه ده د انسان چې کله تو ګناه نه کې او تا پسې د هغه شمارلی کېږي چې دا سړی ستا پیسې وهي دا سړی تا سره خیانت کوي ستا دین په پارلیمنټ کې خرڅوي په دې کې تاسو ټول هغه سره شامل یې پته هم درته نه لګي چې څومره وانې دانې کېږي چې څومره جرمونه دا سړی کوي که په هغې عیاشانې کوي ستا د دې یو سټمپ د دې یو اوټ د وجې نه تاسو ټول په هغې کې مجرمین یې نو هغه سړي له اوټ ورکې چې کم سړی ستاسو په معیار باندې پوره خو زه خو به درته دویم چې ملا له ورکې ولې د مونځ اعتماد پکې که نه پکې 5 وخت یې مخکې کې که نه مخکې کې مونځ نه لوی حکم شته په قرآن کې څومره لوی حکم دی کله جنازه راشي نو یو کس ته مخکې شه مخکې کېږي د کلي خان دی چېرته مخکې کړی دی نه دی مخکې کې کړی خو بل څوک دی داسې مخکې کړي دي مولا مخکې کې چې ټوخی در باندې راغل نی هغه له ځان رسئ چې لږ دم خو را باندې واچوه یا چېرته سفیقي مسله راغل نی ښځ د خولې نه هسې په زړه کې د طلاق نه تېر شوی چې بیا ملا ته په دروازه باندې ولاړې چې رړه کې مې طلاق تېر شوي دی ښځه خو رانتلې نه ده دې له مولیانو پسې ګرځې نو داسې مو که که نه دې کې هم په هغه اعتماد وکړه د اعتماد لایق دی مړه که نور څه نی غل به نه انشاءالله واخر دعوانا الحمدلله